نه زما د ټول کورواله ته پته وه ماشوم ته پته وه چې مریم ده وژلې ده زه د سره لاړم 2-3 ورځ روټۍ ته کېناستم ده ما ته وی ښځې زما دا چاچي هم رابار که زما چاچي ما سره ناسته وه ما ته یې وی ښځې وي ستا په شا باندې شک دی ما ورته ما ته خو پته وه چې تا وژلې ده ستا پسې الله تلې ده ما ورته بس الله دې ما له خپل قاتل راکړي نو دې ما ته څه وي ما د خدای د دې ماشومې نه خلاصه کړي دې ما ته وی مړې وي شکر دی چې مړه شو زه خو پرې ډېر زیات خوشحاله یم کتونکو علب خان شیرپوی یم کیمرامین نصر یاسر خان دی په چارسده کې چې کومه بوږنېدونکې پیښه راغلې وه هغې کې چې پولیس کومه کامیابي ترلاسه کړې ده د علاقې د خلکو په مرسته سره کتونکو د کومه محله کې چې زه رالم دا یې د ماما کور دی دا یې د تره کور دی له اول خو چې دلته کې راشي د پردې د التزام ته وګوره دا پرده ده د دې نه پس چې کوم دی نو بیا دا کور دی د دې خبرې په مطلب مې تاسو پېښ شوې چې دې ځای کې ټول خپلوان دي نو چې خپلوان دي نو د دغه زنانه کردار څه دی بیا موږ په دې محله کې تپوس وکړو زه چې سره راغلی وم زما د دې خلکو سره څه همدردي نشته دی چې زه دوی سره څه همدردي وکړم ځکه چې یو تنکۍ غوټۍ چې کومه ده هغه زموږ نه تلې ده هغې موږ هم دردولي او ټول خلک یې هم دردولي دي خو د جینۍ د کردار او د صفایۍ د دغې خور چې کومه ده ورکو خو د دې خور نه هم دغه ګیله ده چې تا سره دومره ظلمونه کېدل د کلي هغه خلکو دا خبره وکړله چې په دې به هر وخت ټوپک ایښودلی و او دې سره به هر وخت دا خبرې کولې دی د رور کور دی دوی چې کوم دی نو دوی انتخایي چې کوم دی نو غریبانان دي هغه لور خو مړه شوله او دا لور چې کومه ده نو دا لور ده او د دې خور خو خپه هم خوږ ده دا خپه یې څنګه خوږ شوې ده خور یې هغه ورځ خو یې خپه ټیک وله خورې خبره ښه راله نو ستا سره راله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول السلام علیکم ولې دا ظلمونه به تا سره کېدل او جی زه د واده چې څنګه واده شوم او ده به په ما باندې ډېر ظلمونه کوله خو زه یوه پښتنه وم یو ایماندار وم ما به د خپلو درونو د عزت خیال ساتو خو بیا به ما ویم خیر دی دا زما خاوند دی ما به د سخر سترګو ته کتله او ده په ما باندې دا 15 کاله ډېر ظلمونه کړي دي ډېر زیات ظلم یې را سره کړی دی په چاړه باندې یې والیم چوکه به یې راله ونیوه کټ کې به یې کېنولم خپونه به یې راله چپلې لر کړلې په خپو به یې په چوکه باندې ووالم لوری یې راله په دغه باندې په سټ باندې خو زما د مریم ماشوم لورې بیا چغې ووالې نو زه دې پاپا له دیکه ورکړه او ما ته یې منډه کړلې ما له یې کټونه شلولي دي ما نه یې فرنیچر خرڅ کړی دی ما نه یې د غوږو کالي په بل چا له یې بوټي والو هغه رانه د غوږو کالي لاړو زما نه یې نور کالي خرڅ کړو په میاشتو به راته په کوټه کې پروت و کار روزګار به یې نه کو ما به سړی روټۍ خوشتولې او ما به هغې سره خوړی ما سره یې دونه ظلم کړی دی او که زه خراب هم دی په ما انظام لګولی دی خدای دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې هغه وخت نه راولي ته زما په دې کلي کې تپوس وکړې زما د ماما زامنو نه زما د تره زامنو نه زما د ترور زامنو نه زما په شابړه کې تپوس وکړې چې ګلمینې دلته څنګه وخت تېر کړی دی که زه خراب وم نو په هغه صحت په ما له دې خاوند طلاق راکړو چې زه ښځې ته خراب یې کور ته ځه په هغه ساعت به زه د وروڼو لمنوم راغلی او ما به ځان په خپله به مې ځان ژوندی سېزلی او د کلي خلکو ته به مې ښولو چې زه خراب وم ما خپل ځان په خپله مړ کړو نو لا اله الا الله محمد رسول الله زه درته د قرآن د پاسه هم لاسونه ږدم چې زه بالکل صفه ما کې د خپونه واله د سره پورې هېڅ هم نشته زه بالکل ټیک ټاک یم او دا یو ډېر غلط او بې غیرته انسان دی ما نه زما د زړه قطره جدا کا دی چې څنګه ما سره راله کېناسته ستاسو په الله باور وکړې چې زما د کور خلکو هم وي او ما هم وي چې زما دا ماشومه عمده دغه کړې ده خو ما خو وي چې زه چا سره به د څو ورځو دپاره غیبه کړي د ده تره سره تنازه وه تره غریب ورسره هېڅ دښمني هم نه کوله د هغه زامن نشته هغه بې زه وي دا هم زمونږ اولاد دی چې هغه وادو یو ښځه یې مړه شوله بیماره وه بیا یې په دوباره وادو نو هغې لاړل سدې دې لاړو ده ته غلا وکړله غلی ترې وکړله او بیا ده وی دا خو دا ما نه ده کړې نو زما د کوټې نه پکې پرجم لاړو او سخر مې پکې نور پیسې هم نه وي ورکړې نو که زما سخر په ړومبې دغه باندې جرم باندې دله سزا ورکړې وه نو نن به ما سره داسې نه کېدو خو زه بدنامو خپل خواښې سخر چې تاسو ته د خپل اولاد پته لګېده نو زما جنم پې ولې برباد کو ما ډېرې سختې تېرې کړې ما وی خیر دی خاوند مې دی پښتنه یم د خپلو وروریانو یاد ته مې کړ خو د مریم بیبي چې راله مړه که نه زه څه وکړم که
دا حکومت یې نشي وژلی نو زه به خپل ځان په خپله مړ کړم که دې زما خاوند ته څونه وي که زه خراب وم نو ده به زه په هغه صحت راچړلی وم او زما د قرآن هووي چې زه پاک یم زه پاک یم دې خاوند ما له مبارکي راکوي ښځې ته داسې پاکې وي لکه څنګه چې اوبه پاکې دي ده به ما له ډېر ظلمونه کو چې ته دونه ښې ته به په څه کې زه تار ونیسم چې ته به ووایې چې زه خو خراب یم خو ما وایې نه زه د پښتون د کوره راوتې یم زه د پښتون د لور خور یم او ما سر زما د خاوند 5 کالو پورې ډېر ظلم کړی دی ظلم یې کړی ښه خورې په دغه ټیم باندې چې زه درلم که نه دې ما ته وایي چې چای ډوډۍ لکه یو سړي د زړه ټوټه لاړه شي دې ما ته چای ډوډۍ ست کتاب اورېدلي چې زه درغلم که نه دا څو 3-4 ورځې څنګه تېرې شوې بیا دا 3-4 ورځې ډېرې زیاتې په تکلیف او په خفګان کې تېرې شوې د ده طرف نه څه داسې خبرې اترې وې ده ما ته وی چې بس دا کار ما کړی دی او دا لور ما وژلې ده که نه درته ووي د دې او راته یې ووي دا خو وي ما وی چې زه به دا دعوه په تره باندې وکړم نو چې زما دا لور چې کوم ده دا دی وژلې ده نو زه به دعوه په دې وکړم نو ما ته به چې کوم دی ما له به هغې پیسې راکړي نو زه به پیسې والم نو ما ته به ګاډي م ګرځي او ښځې زما به داسې ژوند دي چې ما ته به نوکران ولاړي نو تاسو وایه د اولاد په سر به څنګه پیسې لي ما له خو الله که ما له 100 کروړه روپۍ راکوي او وایي چې دا ماشوم راله رانوم به مله ورنه زما دا روریان دي دا د خدای فقیران دي او ما له الله ما له زما د لور دغه راکو او یو د پولیس والا زه د هر چا نه شکر ګزار یم ستاسو نه شکر ګزار یم زه داسې وم چې زما د خولې نه به خبره نه راوته او ما له خپل لور خوب کې راغلې ده او ما له داسې جذبه په زړه کېښې ده چې ما ماته به داسې چیغې وې چې دا ټوله دنیا اوري چې کوم ځای زما لور علاله کړې ده هغه ځای کې به زه د خپل خاوند نه غوښې شو کوم زه بې صبره شوم او ما د خپلې لور وې چې ماما زه د پاپا په سلا باندې وژلې شوې یم د جومات استاد له خوب کې ورغلی ده خپلې ترور له خوب کې ورغلی ده ترور ته یې وې چې نه مینه زه نه ځم دلته زما قاتل دی او لاړ شئ تاسو زما کارډ وګورئ زما لور په پوره موده شوې ده زه د مور د کوره پاکه تلې ما د دې روریانو د دې ټول خاندان د عزت خیال ساتلی دی صحیح ده خورې دا چې کله روکه شوله که نه نو دغه ټیم کې دا انداز څنګه و د شپې چې کم دی نو کلي خلک وایي چې دوی خودو په پروا هم نه کوله دې داسې کار و دې چې ماښام رالو نو ما سره په کټ کې کېناسته تاسو په الله باور وکړئ په هغه انسان چې دې رالو او دا بدذاته ما سره کېناستو نو ما ویم زما ماشومه ده چېرته غیبه کړې ده چې ده ما ته وي مریم خو ما وختي کور ته رالېږلې ده بیا وی زه لاړم د روټو دکان بند و چې زه راسې واپس دوباره راتاو شوم ومې کتل نو د روټو دکان کوله و نو ما ته مې ترور وی بچې خفه کېږه ما خو بس مریم یې ده نو اوچته کړې ده ما نه پړه کې غار جوړ کړی دی خو زه د دې ماشومانو دپاره چې دوی وایي خورې مې ستا په سترګو کې انټرویو کوله دغه ټیم کې تا ته پته وه چې د خاوند مې وژلې ده ما ته یې ویلي وو خو وي ته به ما بچ کې ما له د کور خلکو دمکیانې راکولې چې بس دا ستا خاوند دی او خیر دی ته یې بچ که تاسو له یو د 100,000 روپو بوټې ووهو تاسو پې څه نه کول چا دمکې در کولې ما ته یې وی دغه دی بس خاوند دی بچ که او ما ته مې د خاوند وی چې ګوره بیا پکې ستا د ورونو هم سر ځي او ستا سر به هم پکې ځي او ګوره خیر دی د خپل ورونو د خاطره دپاره ما بچ که نو ما یې که زه تا او که تا زه بچ نه کړم نو زه به بیا ستا ورونه مړه کړم نو زه ویم چې بس دی د پانسي شي او دی د پانسۍ تخت ته ورسېږي پولیس چې ته بوتلې دا ټولې خبرې تا ورته وکړې بیا نه چې هغې خو بیا زما نه لاړل ما خو ورته یو څو خبرو کې بس هغې وي بس صحیح ده وي به دا کور ته بوځې خو زه به اوس هم یم او بیا به م یم چې زه پاک یم ما کې هېڅ هم نشته او که دا ګوره که دا خدای مکه الله دې دا ځمکو چې ما دې پې وردن نه کړي که زما دا لور مور ستا د صفایه ټول کلي چې کوم دی ګوي ورکړه دغه خبره بس ختمه ده هغه جاهله چې په کوم انداز کې خبرې وکړې د جومات امام چې زه ګاونډي پاتې شم ما دا زنانه لا لیدلې نه ده خو ستاسو په دې کور کې خو هر وخت جګړې وي هر وخت به زموږ په دې کور کې جګړې وي تاسو د ده د خاندان نه تپوس وکړئ ما ته یې خاندان وایي وي دا ته خو ښځی چې ته د سره ټایم تېرې تا ته خو مخکې نه چې دا لور به درله وژنم که ما ته یې دغې نه 2 ورځې مخکې وي ما ته یې ما پړانګو کې کور کتلی دي او پړانګو کې مې چا سره پیسې میښې دي ما ته یې دونه پیسې وغولې لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته یې ما ته دا کوم ځای وي دا مې د چا نه څاروي پټ کړو په 1 لاک او په 50,000 روپۍ مې خرڅ کړو ما دې ظالمه دا چلو ما له د اختر شپې دونه دمکیانې راکولې جړلې شپې غلاګانې هم کولې نو زه خو د خبر نیم خو د مخکې دا پالکوانه باندې م د ډېر عرض څه کړي دي خو پلار یې وی چې لکه دا خو چې د چا غلاګانې کړي دي به دا خو یې د ترونو کړي دي او زمینګ یې کړي دي او یو یې د بار د خلکو څاروي پټ کړی
نو ته ما ورته ظالمه دغه بوډا به څونه خیرې کوي څونه هزار به کوي اوسه پورې مې سم نه وي اوس به هر څه ویم ما ته بالکل به وې خورې دا مریم یوازې ستا لور نه ده ټولې پښتنو د مسافرو د هر چا لور ده او ورې خور ته دا وایم چې په کور کې د باندې تشدد کېږي ته مه ګوره چې زه به د رونو آیاته ګورم او د پلار آیاته به ګورم دا هغې خویندو دا ډېر غلط ګمان دی آیا میا دی بیا کې نشته دی چې یو سړی ظالم جوړیږي د دې مرۍ نه رانیولي او د زنانو دومره حقوق دي تا زنانه په دې خو په هر کور کې په زنانه باندې کم سړی ظلم کوي نو دغه سړی جاهل هم دی او د دې سړي خلاف روز دی خو درته ووایې خورې لکه تا ته چې ووایې چې یاره ما مریم وجلې ده نور خو به درته داسې نه ویلې په تا باندې خو دا څو ورځو تا ته خو د خپل خاوند پته وه چې خاوند مې قاتل دی خو بس بلکې ما ته نه زما د ټول کورواله ته پته وه ماشوم ته پته وه چې مریم ده وجلې ده زه د سره لاړم 2-3 ورځ روټۍ ته کېناستم ده ما ته وی ښځې زما دا چاچي هم رابار که زما چاچي ما سره ناسته وه ما ته وی ښځې وي ستا په شا باندې شک دی ما ورته ما ته خو پته وه چې تا وجلې ده ستا په سلا تلې ده ما ورته بس الله دې ما له خپل قاتل راکړي نو دې ما ته څه وایي ما د خدای د دې ماشومې نه خلاصه کړي دې ما ته وایي مړې وي شکر دی چې مړه شوې زه خو پرې ډېر زیات خوشحاله یم زه خو به سم تنګ کړم چې پاپا پیسې راکړه نو ما دې دا پردی وه وي نه وي بس وي پې نه شوم خو وي کار رانه شوي دی وي بس خدای لیونې کړم او د لوریانې وي نه وي خوښې داسې هم ډېر په دغه مریم به د سم ځان وژنو خو پته نه لګي چې څه لالچ به مخه د پیسو لالچ به مخه واوښتو چې زه به دا مړه کړم او دعوه به زه په تره باندې وکړم نو زما له به پیسې راکړي نو ما خو درته وویې چې ما ته به ګاډي ګرځي ما ته به نوکران ګرځي زما مریم پکې نو زه به په بنګلو او په اوبې دورو لګم داسې به شل خاوندان زه د مریم دپاره قربان کړم دا خو لا یو خاوند دی کتونکو هغه دوکاندار وایي یا د کلي دوکاندار چې دا لورې خوښه وه چپس او دې له په خپله راوستله د دې نه پس نورې خبرې نه کېږي د دې خور دا خبره چې موږ واورېدلې په کوم ځای ختمه کړه کوم ځای نه شروع کړله په کوم ځای کې چې دې ظالم به دغه ټیم کې په دې لور باندې چاړه راښکله او بیا یې دغه ځای کې پرېښودله او بیا شپه ناوخته راغلو که نه او جی ماښام بانګونې ووي چې کور ته رالو 8 بجې وي تقریبا 1 غنټه بعد بیا دې کور ته راغلی دی او ما ټیک ټاک بالکل نه اوتارو زه پې ما ویم ته مریم چې دغه خو ما خو ویم زه دا به د پیسو دپاره چې ته یا به لور پسې خفه وي او یا به لور پسې خفه وي او جی ما وی یا به لور پسې خفه وي بس ما د بیا په سبا پته ولګېده چې د وې زه یارولم ما وی دا کار ده کړی دی بیا ما یې په بلې شپې له لور خوب کې راغله زه بیا سهار لاړم ما لیور ته وي ما خپل سقر ته مونوي نو بیا مې سقر وینه چې د جومات استاد هم لیدلې ده او خپلې ترور هم خوب کې لیدلې ده ما ته یې وی ماما وي تا نه خو خوشحاله یم تا مې ښه خدمت کړی خو د پاپا په لمس باندې مړه شوي خو ماما زما پاپا به نه ماف کړ نو زما پکې سر سي که نه نو هم به مړه نو خاوند جم دی خاوند ویل ګناه ده سپی دی بدذاته دی ما سره 15 کاله ظلم کړی دی ما له یې دمکیانې راکولې وي روریان به دې ساتلي نشي ورنداریانې به دې نشي ساتلي او روریان دې په دې طرف کال له راځي زه به یې د لمړه کم زما خرابو خلکو سره تعلق دی زه شیطان یم دا مې بله شپه په تاڼه کې درس خوړلی دی دړه کور مې د سترګو نه مې نظر تښتېدلی دی زه خو دې روریانو سره زړه باندې ډاډ روریان موږ کتونکو د دې خور دا خبرې دا په الفاظو کې یا دا په اورېدو کې دا موږ چې په کم دا ترونې دي غونډې ماما یې دی د دې خبرو سره د دې ټولو په اوښکو کې سترګو کې اوښکې راتلې خو بس ګناه دغه ګڼم چې موږ ډېرې داسې پښتنې خویندې چې د غیرت او د پښتو د وجې د رونو د پلار حیا دپاره په ځان باندې داسې تکلیفونه برداشت کوي خو دا خو د تکلیف انتخا ده چې اختتام یې په څو شو د زړه په ټوټې د لور ډېره خوږی ولا ډېر خوږي خو هسې خورې تا ما ته وایي که نه چې بابا ته به دا وي هغه اخرنۍ خبره به که نه چې هر څه به یې وله راغستل دې چې به د کار رالو نو دې زما دې لور به ولې دې به ورته وي راشه وي لورې نو ورسره به کېناستو نو دې به ولې په جیب کې لاس ووي پاپا ما له پیسې راکړه نو ده ورته وي لورې ما خو پیسې ګټلې دي خو له ټیکهدار نه دي راکړې بیا به زما دا لور لاړه دې پلار له به سپلې ووینځلې هغې ته به یې ولې برش نیولو هم یې ولې په صابون پاکې کړي بیا به یې ولې وچې کړي ولې به یې راوړو په وړو وړو به یې ولې زور کو
د پلار به د په ګډ کې پرېوتو او دا ماشومه به لګیا وه زور به یې وله کو په سر به یې وله زور وکړو پاپا داسې و پاپا داسې بابا داسې بابا داسې بابا جلات وخته قاتل وخته دا ړومبنی واقعه زموږ په دې معاشره کې نه ده شوې پلار لګي شوي د لور سره یې بدپیلي کړې ده ما درته دا ویډیوګانې دغه کړي دي پلار زوی پلار مړ کړی دی پلار زوی لور دا خرڅه کړې خو دا داسې یو واقعه ده چې ستا ته ماما یې بسم الله الرحمن الرحیم دا چې دا زما خور ده او زه د دې ماشومې د دې قطرې د ستا موبایل نمبر څه دی زما د موبایل نمبر 0314 99 سر دا زما نمبر دی نو بس په دې موقع باندې خو سر زه به دوی وایم که نه چې زه به دوی وایم چې دا نمبر ما په دې وجو نه وي په دې وجو وي چې ما سره یو غریب ورور یو بر نه په دې خبره باندې یو زور پیدا شي چې دا ظالم دا قاتل د پانسۍ تختې ته وخېږي سر دا ده چې دا کوم ظلم موږ سره وکړو دا کوم ظلم ده وکړو که نه دا سر دا د ټول انسانیت سره وکړو دا زما او ستا بچی سره مکه خبره سر زما او ستا بچی سره نه دی کړی دی یوازې ما سره نه وي کړی سر دی د ټول انسانیت سره کړی دی ټول مسلمانانو سره کړی عالم اسلام سره سر دا ظلم کړی دا ظلم سر دا دیوس گرفتار شوی دی زه د پلانګ د ایسوچو صاحب نه سر زه ډېر شکرګزار یم زه سټوکیشن والا زه سر زه شکرګزار یم جی زما ترون السلام علیکم دغه لیک چې دا ټیم کې میلو شو څه خبره جی دی چې څنګه راغی نو دلته کېناسته خدای شته چې ما پسې راغلی وي دغه شانته کار دی چې زه اوسه څنګه کېناستم ما یو بیا د خیر دی الله به پیدا کړي دی ما ته چې نه که نه ما ته خپل غل معلوم دی زما لور په سر پټو کې مړه پرته او بل جد دا یو خبره هلته هم کړې وه موږ به ورته یاره بس الله په خیر کړي ده به وی نه وي دا پې ټوله شپه تېره شوې ده ټوله شپه دې هلته تېره کړې ده نو بس سرجي سړی غلط او بس زمونږ دا دغه دی چې دته غټه نه غټه سزا میلو شي مجرم دی او چې او بس زمونږ دغه پولیس والا نه ډېر شکرګزار یو چې دغه پولیس والا دی کې کردار ادا که ښه جي دا ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی دا زمونږ د تر لور ده او دا زمونږ په مخ کې په دې کور کې پیدا شوه او دا زمونږ په مخ کې لوی هم شوه او بال بچهدار هم شوه جی واده هم شوه خو دې کې موږ هېڅ کله داسې څه غلط دغه نه دی لیدلی او دا بالکل پاکه ده او دا ظالم دی جابرو چې دې موږ ته مخکې دونه ویلي وي دا په وخت د دې غم موږ کړی وی خو بس دې د حیا نه د عزت نه غږ نه کو چې زما خپلوانو ته اروریانو ته به دښمني جوړه شي په دې وجه دې غریب غږ نه کو او دې ظالم به سره ظلم کو نو زمونږ حوجي دا خواست دی چې دې زر تر زره پانسي کړي شي د سټ ته مات کړي شي او مکمل یې د سټ مات کړي شي او ظلم یې کړی دی زیاتې یې کړی دی انتها د ظلم د پاسه ظلم یې کړی داسې خو کافر هم نه کوي نو جی بس زمونږ دغه دی چې بس د سټ ته مات کړي شي السلام علیکم جی زما خوراک هم د لور میم ده څنګه چې دا ما سره دلته وړه رالویه شوې ده او جی پردي سړی خو د دې رغه نه پردې نه دی خوا وړېدی نه شي اواز به کوي کس په ورځي صحیح ده دې خوا نه شي راتلی زمونږ اړخ ته دی جي دې سره ډېر زیاتې کړی ډېر زیات خدای دې غر کا خدای دې په غرقونو غرق کا هسې هم غرق شوی د خر بچیه د دې ماشوم اخر څه ګناه وه ګناه دې موږ ته وښیي اوس بلا الټه الزامونه لګوي واده په دوم دام کې شو جی ښه درست کې جي دا نه ښه مزیدار واده شو ښه رغه څه دا ویم که نه دا د ده نه غټ سپی شته نه زمونږ په خپله بچي دي موږ چې خپلو بچو ته وګورو د ده یې کاتې ته وګورو نو خدای شټړم ارې شي موبایل نمبر دې څه دی جی 0302 52 51 219 خو جی دا نمبر هم دې دپاره نه چې یاره دا خلک د خلک همدردي کوي جی نه موږ وایو جی چې ده ته غټه نه غټه سزا میلو شي چې سبا یو پلار یو ورور هر قسمه کسي چې داسې ظلم ونه شي کتونکو نور دا په الفاظو کې بیانول یا د دې خور سره نورې خبرې کول دا هغه زخم چې کوم دی هغه نور را تازه کول دي خو د خلکو ډیمانډ او د خلکو خواهش و چېرې هغه خوراکۍ سره د خبرې اترې وشي دا کوم الزام چې ولګېده بیا دا 400 دا زموږ علاقه ده
په هر کور کې به الحمدلله د لبخان شیرپو نمبر پروت وي په 400 کې چېرته هم چې داسې ظلم وشي دا رونه دا مشران دا خویندې په دې کور کې چې څومره خویندې دي خو ما داسې نه پېژني ما به ریډیو نه ما اوري ما به پېژني نو چې چېرته هم ظلم وشي کوشش هم کړی چې ړومبې هم ځان وررسولې نو په دغه تناظر کې موږ دلته کې خو هم راللو او د دغې خوراکۍ دا خبرې هم د تاسو ته وړاندې کړلې دي الله دې کي چې بیا داسې چېرته ناوړه پیښه موږ هسې نه کړو دا درته یو خبره کوم چې 3 جنازې نن د شابړې نه ووتې ښه هغه مې برداشت نه کړی شو نن ورځ کې 3 جنازې د شابړې نه ووتلې هغه خلکو هغه هم برداشت نه کړی شو هغه خلکو راته وویله چې دا جنازې دي یو را سره دغه شي کور کې مې ورور دغه دی کیدای شي چې دغه هغه هم لاړ شي نو دا ډېر غټ غم دی خلکو ته زړه دورې راغلې او نشو برداشت کولی به هر حال خدای دې دغه شانتې خلک تباه و برباد کړي او پولیس تفتیش ته هم کاته دي او ډي پي او صاحب ډېر تکړه انسان دی 400 ډېر امیدونه هم ترې وابسته دي ډېر ترې خوشحاله یو او په سالار چې خو ښه وي نو لاندې طبقه هم چې کومه ده همدغه وي انشاءالله دا سلسله به روانې ډېره مننه خوشحاله